په هر یو ماده کې دننه ملزبانو یو مرکز وي، په هر یو اټم ورته دوی وي، په دې اټم کې دننه یو مرکز وي، په کې مختلف تعداد سره پروټان او نیوټران موجود وي. ملزبانو پروټان او نیوټران دا د دې په مرکز کې موجود وي او الکترون ګوره دا چې ټول ساينسدانان نجمه کې دوی دا معلوم کې مونږ ته په دوربین دی مونږ ته وخت چیلنج دی ټول دنیا ساينسدانانو له په خپل سټیفن هاکینګ وي تر اوسه پورې جی تامسن چې کله دا الکترون ایجاد کړو سه پورې د نه دی لیدل او هیڅ څوک نشي لیدل تاریخ ماده موږ نشو لیدل. دا د ساينسدانانو خبره تکو د دې فلسفو خبره چې دوی پیمان راوړل دي. موږ ورته وای تاسو ظالمانانو د دې ماده نه هم عبرت نه لای. نیوټران دی پروټان دی په دې ماده کې د نو د دې نه الکترون موجود دی. دا الکترون چې دا د غیر چاپیره 1000 کیلومتر فی سکند رفتار سره ګرځي. وړه ماده د وړه ذره د ها پستر ګنخ کاری په دکې نیوټران او پروټان موجود دي دننه او الکترون دا غیر چاپیره 1000 کیلومتر فی سکند سره د دننه ګرځي. دا خود به خود کیږي یاره چې به خبره دوی کوي ولا په هر یو اټم کې دننه چې الکترون او پروټان په مساوي تعداد سره موجود دي. الکترون منفي چارج کیږي او پروټان به مثبت چارج کیږي. نو په دې ماده کې دومره طاقت چا پیدا کړی دی چې دا الکترون دی منفي چارج شي او پروټان دی مثبت چارج شي. مولوی صاحبانو د دې جواب د موږ له ملحدین دا کی چیلنج دی موږ ټول ملحدین ته. دیم جواب